أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود أو يهوديان يد الله مغلولة لاست الله تعالی بند کړی شوی دی غلت ایدیهم بند کړی شوی دی لاسونه د دوی ولعنوا بما قالوا او لعنت کړی شوی په دې باندې په سبب د وینا د دوی بل یداه مبسوطتان بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی خور کړی شوي دي ينفق کیف یشاء خرج کوي څنګه چې الله تعالی وغواړي وليزيدن کثیرا او همها زیاتوي ما ډیرو لره منهم د دینا ما هاسو انزل الیک چې نازل کړی شوی تا طرف ته من ربک ستا د رب د طرفنا طغیانا سرکشی لرا وکفرا او کفر لرا والقینا بینهم امنگا ورزول دے پمیند دی کی العداوت دشمنی لرا والبغضاء او بغض لرا الى یوم القیامت تروزی تر قیامت پوری کلما اوقدو ہر کلا چی بلکی نارن یور لرا للحرب دفار د جنگ اطفأها الله ملک اغیل اللہ تعالی ویسعون فی الارض فسادا او دی کوشش کوي پزمکا کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله تعالی من نکوي فساد کوونکو سره په دې آیت مبارکه کې د یهودو د بی ادبی او د ګستاخی بیان دی. یهود داسې بی ادب او ګستاخ خلق دی چې دی اذان پورم ټوکې ټکالې کې مونځ پورم ټوکې ټکالې کې او په خپل د الله تعالی د شان باره کې نازیبا کلمات استعمالي. دومره بے باکه خلق دی دومره ګستاخ او بی ادب شوي دي چې دام نګوري چې دا مونږ څه وایو د الله تعالی په شان کې نازیبا کلمات استعمالي. الله تعالی په انسان باندې حالات راوړي کله د انسان لاس تنگ شي کله کولوي کله د نعمتونو فراوانی وي کله تنګي وي کله غریبي وي او کله مالداري وي نو کله د يهود باندې چې کله تنګي رااله او غریبي رااله نو دې د الله تعالی بارک دا وي په معلومیږي دا چې د الله تعالی لاسم تنگ شوي دي او الله تعالی خزانه کم شوي ځکه موږ باندې نعمتونه کم کړو ځکه موږ لا غریبي موږ باندې راوسته. الانکه دا ردی د بدعملو سزا وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته دراتلو نه مخکې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې الله تعالی په يهودو فراوانی راوسته وا ان الله قد بسط لليهود الرزق د يهود مالدار او رزق ډیر فراخ او د نبی علیہ السلام دراتلو نه مخکې چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره تشریف وروړو او دی نبی علیہ السلام او پیجن چې دا حق پیغمبر دی او اخرانی خودی تنه د قومیت او د نسب خبره جوړ کړه چې دا بنی اسرائیل کې نه بنی اسماعیل کې دی نو دی د نبی علیہ السلام نه مخالفت او ایمان ورونړو چې کله پیغمبر نافرمانی وکړه الله تعالی دې مې نعمتونه بند کړو الله تعالی په دې باندې قحط انترا واستو نعمتونه ورو کم شو مال کم شو مال په کمیدو باندې شو نو دی کې یو يهودي ر فنحاس بن عازورا نه هغه دا وی انا کې دا يهودو مشر د کینو کاو
نه دا خبر وکړه چې ید الله مغلوله، د الله تعالی لاس هم ګویا کې چا تړلی دي چې موږ له اوس نه راکړي او موږ باندې نعمتونه بند کړو. او دا وینا فنحاس بن عزوره وکړه، دا یو تن دی. خو ده چې په کوم مجلس کې دا خبره وکړه نو کې بلاشي یهود ناستو، یو تن هم دا ونه چې لکه ظالمه دا څه وایې ته د الله تعالی باره کې داسې خبرې کوي چې د الله تعالی لاس چا تړلی دي. نو یو تن پې مې انکار نه کو، نه چا دې ملامته کو، نه دې مجلس نه پاسېدو. نو د هغې دا خاموشي اختیارول ګویا کې دا د هغې وینا هم ده، ځکه دا تنګي صرف په ده نه راغلې، په ټولو باندې راغلې وه. نو ده وینا وکړه، نور واورېده. حالانکه داسې وخت کې انسان له کم از کم سویل پکاري به ته څه وایې، خوله لږ په قابو کې ساته، کنټرول کې ساته. د الله تعالی باره کې داسې خبرې کوي. چونکې دغه ټولو یهودو په دې کې شرکت وکړو عملي طور باندې. قرآن کریم د ټولو یهودو دې خبرې نسبت وکړو چې یهود داسې وایي چې ګوروي د الله تعالی لاس چا تړلی دي. او دا دې په مختلفو موقعو دا ویلو. 4 سپاره کې سوره آل عمران کې هم د دې ذکر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. کله چې آیت نازل شو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. ایسوک به الله له قرض ورکي چې الله تعالی ول بیا دوچند ورکي. نو د الله تعالی خو نه چې ته بینک شته، نه اکاونټ شته، نه خزانه دنیا کې شته چې تای کې سوا چې الله تعالی ته رسي. د الله تعالی د ترغیب مطلب دا دی چې مؤمن مسلمان سره خلکو سره مدد تعاون کوي، غریبانو سره، دې کې الله تعالی ته سره رسیږي. الله تعالی د انفاق او ترغیب ورکی. خدای نه قرآن کریم تعبیر په قرض سره وکړو. هیڅوک به الله له قرض ورکي، ښکلی قرض و، یعنې د حلال مال نه ډېر چې الله ول بیا دوچند ورکي. نو د یهودو دا وایي چې الله تعالی غریب دی او موږ مالدار یو، ځکه الله زموږ نه اوس قرض غواړي. نو قرآن وی لقد سمع الله قول الذين قالوا. الله تعالی دا خبره اورېده. دا تاو چې څه د الله تعالی اوري. دا بالکل دا سره لکه یو ماشوم رواني کې او پلار او استاد ته زری وینم زه اور مرسو. دا دې مطلب څه دی؟ صدا بتا ته ملاویږي با. الله تعالی وی دا وینا اورېده او دا الله تعالی ولي کله. نو دا يهود دومره بې باکه خلک دي چې دی دام نه ګوري چې دا موږ څه وایو. انسان لکه کم از کم الله تعالی عقل ورکړی دی. د عقل مطلب دا دی چې انسان په دې خپل خوله باندې قابو ساتي. دې جې باندې الله تعالی 32 غاښونه او 2 شونډې دې لپاره لګولي دي چې دا جبه بار روزي نو بندوي، هر سره پاره بار مرو بس هر څه به مو آیا. بر عقل دې 2 سترګې دي، 32 غاښونه دي او 2 شونډې، او بیا هم دا جبه بار روزي. دل څه پکار دي؟ در بیا سزا پکار ده. نو قرآن دې لپاره موږ ډېره غټه سزا مقرر کړې ده. د آیت کې موږ ته یو سبق ته یو تعلیم دی. انسان له محتاط اوسېدل پکار دی. د مذهب باره کې، د الله تعالی د شان باره کې، د کتاب باره کې د بې ادبۍ کلماتو نه پرهیز پکار دی. انسان له خبرې ډېر په سوچ او سمج باندې پکاري. دا نن تاسو ګورئ دنیا کې نن مسلمانان د خولې نه د پیغمبر علیه السلام باره کې او د قرآن باره کې او د مذهبي قانون باره کې هغه کلمات راوځي چې انسان خدای مسلمان هم دا وایي. دا دومره موږ بې باکه شو چې د مسلمان د خولې نه د پیغمبر علیه السلام باره کې او دارنګې د قرآن کریم باره کې او د اسلام باره کې بې ادبۍ کلمات راوځي. دا هغه اثر دی چې مسلمانانو کې راغی. نو قرآن وقالت اليهود، نو د مخکې مضمون را روان دی. یهودو سره نصاراو سره دوستی مه کوئ. داسې خلک د دوستۍ قابل دی چې دی الله تعالی باره کې هم دا وایي. وقالت اليهود، او یهودیانو، ید الله لاست الله تعالی مغلولة تړلی شوي دي. مغلوله دي ته وایي چې دا لاسونه چاله وتړي دي مرۍ سره په پړي باندې یا پاتکړو باندې. دا دوړ لاسونه ول دي مرۍ سره وتړي، نو دی مغلولة. ان الله تعالی لاس چا تړلی دي، نغه جیب ته نه کوزیږي چې ستیرو باسي ورکې. دا موږ پښتو کې هم دا وایو لکه لاس سره چا تړلی چې جیب ته نه کوزیږي. یعنې څه صدقه وکړه، څه خیرات وکړه، څه ورکړه که نه. نو دی د الله تعالی باره کې دا ووایي. اصل کې الله تعالی په دې باندې د کمې راوسته د نعمتونو. د الله تعالی د امتحان او د ازمایش مختلفې طریقې دي. کله چې یو سړی بدعمله شي او باغي شي،
کله به الله تعالی د نعمتونو باران شروع کی، الله بیا نعمتونو ډیر کی، دا د الله تعالی تر طرف نه ازمایشي. قران کریم دا بیانوم کړی دی چې کله دی الله تعالی یې کو فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وکله چې دی قومونو الله یې کو کنه د پیغمبرانو خبره ونه منله، نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء، مون پدې د اسمانو دروازې کولو کړې، نعمتونو مل ډیر کړو، باغونه ډیر شو، میوه ډیر شو، تجارتونه ډیر شو، او دی په خپل کاروبارونو کې خو مشغول شو. او قران وی چې فلما نسوا ما فتح ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. دی په خپل ارث کې داسې خوشاله او مګنو، الله موږ دینا سفرونی سره فرعون ته څنګه لاس کولو کو، الله ورسونه فراوانی ورکړه، څومره مهلت ورکړه، ناس په الله تعالی غرونی سو. نو کله الله تعالی انسان نعمتونه ډیر کی او کله الله تعالی راتنګ کی، دا د الله تعالی د ازمایښونو د امتحاناتو مختلفې طریقې دي. په يهودي خبر راکله کړه، دا د مال پوجاریانو مال پسیدیس د مال هوس او هرس پدې کې ډیر زیاتو، نه الله تعالی په يهود تنګی راوستا. نو دی دا وی چې الله تعالی لاس یو تنګ شوی دی، او دا کناره د بخل نه چې نعوذ بالله الله تعالی بخل او شمتیا شروع کړو څنګه نه راکی، او یادا چې الله تعالی خزانه په کمیدو باندې شو ځکه صلی الله تعالی په احتیاط سره چلیږي او موږ له ډیر نه راکی. نو مغلولتن کناره د دوه خبرونه، یا د بخل او د شمتیا نه، او یادا کناره د الله تعالی د خزانو د کمیدو نه. غلت ایدیهم، دا خیری دی دیتا الله ری لاسونه چې کومه وتړي، ان دی لاسونه وتړلی شو، نو دی خیری او جمله خبریه وروړه مانن انشائیه ده. غلت ایدیهم، تړلی شوی دی لاسونه د دی لاسونه الله تعالی تړلی دي په بخل او په دی کې ده، او یا الله ری لاسونه وتړي نو خیری دی وتا چې الله تعالی چاته خیری وکي، د په بدبختی کې بیا صفاتی دي. غلت ایدیهم، بند کړی شوي دي، تړلی شوي دي لاسونه د دي، او دا کنایه د خیر نه د محرومه کېدو، الله دې د ډېر لوی خیر نه محروم کړو، خو دې پوهېږي نه. او یا ته الله تعالی نعمتونه رو واغستو. ولعنوا بما قالوا، او لعنت وکړې شو په دې باندې په سبب د وینا د دي چې داسې قسمه ویناګانې کین الله په دې باندې لعنتونه وکړو، الله د خپل رحمت نه دی لرې کړو. باقی د الله تعالی لاسونه تنگ دیو کنه، نو بل یداه مبسوطتان، بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی مبسوطتان خار کړی شوي دي. دی خدا وی گویا کې نعوذ بالله د الله تعالی لاس بند کړی دی، موټي بند کړی دی، نو سنور کی. نو قران وینا د الله لاسونه کولو دي، آی کې بندش نشتا، او پای کې کمی نشتا، او پای کې بخل نشتا، او شمتیا نشتا، د الله لاسونه کولو دي. د الله د پر لاسونه شتا، خو کیفیت مونږ ته نه معلوم چې څنګه دي. د خپل لاسونو سره به تشبیه نور کو چې زموږ د لاسونو په شانتی دي، دې ته ویل کېږي متشابه. د الله تعالی لاسونه شته، خو څنګه دي نو کیفیت چاته نه معلومه. اس قسمه تشبیه نشي ورکولی چې د پلانکی په شان او د پلانکی په شان او د پلانکی په شان، مدا د الله تعالی شان سره مطابق او لایق دي. نو بل یداه، او د الله تعالی دو لاسونه دي، او کلتا یدیه یمین. النبی علیہ السلام فرمایي د الله تعالی دوه لاسونه خې دي، زمونږ یو خې لاس دی بل ګس لاس دی، او د الله تعالی دوه لاسونه خې دي، او په کیفیت موږ نه پوهیږو. او بل یداه، بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی، او دا یداه تسنیه ده، او د مبالغې د پاره وړو چې د الله لاسونه ډیر کولو دي. تاسو وګورئ د کله الله تعالی دنیا پیدا کړې ده، څومره مخلوقات دي، صرف انسانان لري څومره مخلوقات دي، او دې ټول له الله تعالی 24 غنټه هر ټیم الله تعالی دل ورکی رزق، او هغه ایک بندش او کمی ناراضي، او دمون بلا خوراک یو دم بسې داسې مخلوقات چې داغي خوراک په یو ټیم کې پټانونو باندې په دې سمندر کې دا چې کم میان دي، اغیر الله تعالی رزق ورکی او ورکی ورکی. سلیمان علیہ السلام یو پیرا د الله تعالی دربار کې عرض وکړ
چې ستا مخلوق لا روټي ورکول علما ملمستیا کوم ولا دعوت ورکوم. او سليمان عليه السلام سره چې کوم بادشاہي وا چې هواګانې دغه مسخر وي، جنات هغه سره مسخر وو، انسانان هغه سره مسخر وو، دا په حکم پابندو، دا زناور دا د حکم پابندو. داسې بادشاہي لا دنیا کې چا کړې ده. سليمان عليه السلام څومره بھرپور طریقې سره تیاری شروع کړي، څومره جنات او څومره انسانان هغه لګولي دي. او دا تیاری دا رزق تیاری 6 میاشتې سليمان عليه السلام تیاری کو. الله تعالی هوا ودرول نو خرابې دبم سنا دمونږ سالن هو خرابېږي، دا هوا چلیږي ځکه خرابېږي. نو هوا الله تعالی وته ودرول نه به خرابېدو. 6 میاشتې څومره تیاری وشو. او 6 میاشتې بعد یا سليمان عليه السلام الله تعالی دربار کې هغه جی طعام تیار دی. وی کم د سمندر مخکې کېږي د ځمکې مخکې کې نوې سمندر هغه لګ دی په سمندر هغه مخکې کو. یو مې چې نغت الله تعالی حکم کو ځا نن د سليمان عليه السلام دعوت ته ورځه. هغه مې راغی 6 میاشتې چې څومره طعام تیار شو هغه ټول هغه مې په یو نوړې کې تیر کو. سليمان عليه السلام حیران و چې الله دا هم د ټول مخلوق د لپاره تیاری کړو، دا هله د سمندر د یو میا په یو سا کې ارسه تیر کړو. نو سليمان عليه السلام امي ته هم سره ظلم وکړو، د نور مخلوق له سوال کوم او ته ظلم هر سره تا وکړو. دا مل الله تعالی روزانه 2 نوړې راکې، نن ستا په بادشاہي کې ماته یو نوړې ملو شو. فتبارك الله الله تعالی رزاق ذات، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. موږ لا مخلوق کم دی دلره الله تعالی خو ناشنا بادشاہي دا. الله تعالی دې ټول ورکی او ارټه می ورکی کسو کله منیو کنو بیا ولم ورکی. یو سړی بزان ته الله وی غلم الله تعالی ورکی، فرعون هم الله تعالی ورکولا وی د خدای ما غلم الله تعالی دا نعمتونه ورکولو. دا الله تعالی لاسونه کولو دي، خزانه کولو کړی دي. الته کې شومتیا نشتا، الته الله تعالی خپل پر دین کې خدای الله تعالی حکیم دی، حکمت هم دی. چاره په اندازي ورکی، چاره به اندازي ورکی، ټول په ازمایش کې دي. من یداه مبسوطتان بلکې دوه لاسونه د الله تعالی فارق کړي شوی دي، کولو دي، ایک بندش نشتا. خو چونکه الله تعالی حکیم هم دی نو چاله الله تعالی کم کی دې دانه چې ګن الله تعالی شومتیا کې نعوذ بالله نه، د الله تعالی په دې کې لوی حکمت دی. ينفق كيف يشاء خرج کوي څنګه چې الله تعالی وغواړي، الله مرضی ده. نو ولا يزيدن كثيرا منهم او همها زیاتای به ډیر لرد دینا ما انزل الیک قرآن چې نازل کړی شوی تا طرف ته. د دې علما یا دي او سرداران یا دي چې قرآن نازلیږي د دې کفر سیوا کیږي، سرکشي نورم سیوا کیږي. چې قرآن نازلې دو سره دی کفر او سرکشي او بدعملي کې سیواواله راځي، چې څونه دی انکار کوي دونه کفر سیوا کیږي. اول یو صورت نازل شو دی انکار وکړو، بیا دویم صورت دی بیا انکار وکړو، چې صورتونه ډیر ډیر راځي د دې کفر سره سیوا کیږي. بلدا چې دی حسد نور سیوا کیږي، اسلام فتوحات راځي، قرآن بار بار نزول کی او د الله تعالی ته احکامات راځي، په دې سره دی کفر او نورم سیوا کیږي، حسد سیوا کیږي، بغض سیوا کیږي. ولا یزيدن او همها زیاتیږي کثیرا ډیر لرا منهم د دینا سشي زیاتوي ما انزل دا فاعل نه هغه قرآن چې نازل کړی شوی رتا طرف ته. د قرآن په نازلې دو سره د دې کفر سیوا کیږي، قرآن د چا کفر نه سیوا کیږي، خود دی تینا انکار کی او دی وسر حسد کی ندی حسد او کفر سیوا شي. ورنہ قرآن هو د هدایت کتاب دی، قرآن هر چاته رهنمایی کې هدایت کی. خو دی چونکه د دینیت خراب دی دی دا انکار دا وجه دی هغه کفر نورم سیوا شو. طغیانا سرکشی لرا و کفرن او کفر لرا د دې سرکشی بغاوت نورم سیوا کیږي. او د مؤمنانو ایمان سره سیوا کیږي. مؤمنان چې ایمان لري پای باندې یقین کې او عمل کې د ایمان سیوا شي، دی کفر سیوا شي. دنیا راجب د الله تعالی مخلوق دی، چا نفاق سیوا کیږي، چا کفر سیوا کیږي، چا ایمان سیوا کیږي. والقینا بینهم امغه اچولې دې پمین د دې کې العداوت بغض دشمنی لرا والبغض بغض لرا. عداوت او بغض
د بغضا تعلق له سره دی، پړه کې دنه بغض او کینه وي، دشمنی، او د اعداء تعلق ظاهر سره دی. د دې پړونو کې ډېر بغض او کینه پرته ده او په ظاهر کې ډېره غټه دشمنی ده الی یوم القیامت، تر قیامت پورې. دی خپلو کې یو نه دي، دا هر چا مذهب دی یو بل نه جدا دی، په ظاهر کې مونږ ته یو ښکاري لیکن دنه دین یو بل سره مخالف دی د دین په اعتبار سره. کلما اوقدو، هر کله چې دی بلکې نارن یو اور لرا، کله چې دی یو اور بلکې د مسلمانانو خلاف سازش وکړي، فتنه جوړي، للحرب د پاره د جنگ، نو اطفأه الله، الله تعالی مړ کی هغې لره. روح المانی لیکلی دی د عربو دا عادتو قبایلي نظام نو اکثر د دوو قبیلو په خپلو کې جنګونه وو، نو دوی به یو بل سره وعده وکړه چې زموږ ستاسو منځ کې جنګ را روانې تیارې کوئ. د جنگ علامت بسو، نو دیو په یو چت ځای باندې اور بل کو، په غونډۍ باندې، په ډیرې باندې، یا د غر د سر د پاسه دا اور بلیدل، دا به علامت و چې لږ جنگ شروع کېدو والا دی. دلته قرآن کریم دغه مجاز استعمال کوم، گویا کې دین مسلمانانو سره د جنگ شروع کولو چې کله اور بل کې، نو الله تعالی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې اور یې مړ شي. د یهودو څو پیرې د نبی اسلام او د مسلمانانو خلاف سازش وکړو، هغه کافرانو سره ملو شو، لیکن الله تعالی به نبی اسلام خبردار کو او دی په دې کې ناکام شو. دا بنو قریظه، بنو نذیر او دی په ډیرو موکو دا کار کړی دی او الله تعالی دی په دې خپل سازش کې ناکام کړو. اوس هم که چېرې مؤمنان شي صحیح معنو کې، دی هغه ټول سازشونه به الله تعالی ناکام کړي، خو مصیبت داري مؤمنان هغوی سره ملو دي، ورنه دا یهود دي نه، خو چونکې پشت پناهي مسلمانان ملکونه کې دای د وجې نه دا مسلمانان والی کېږي او ټکولي کېږي، ورنه که دې مسلمانان ته نه پشت پناهي پرېښوده که نه، دا یهود په خپلو باندې څه نشي کولی، نه دا نصارا څه کولی شي. خو مصیبت دا دی چې مسلمانان ملکونه غداري کوي او هغوی سره ملو دي، په ظاهره کې یو شان او دننه بل شانتي دي. کلما اوقدو، هر کله چې دی بلکې نارن یو اور لره د مسلمانانو خلافو، نو للحرب د پاره د جنگ کولو، د حقیقت کې اور نه بدی، مراد نه سازش او فتنه ده. اطفأه الله، الله مړ کی هغې لره، یدي هغه شر الله تعالی دفع کی په څه طریقې سره. ویسعون فی الارض فسادا، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو. د جنگ موقع خو ډېرې کمې راځي، نور سازشونه دی هر وخت کې، بګار دی هر وخت پیدا کی. د فساد د مراد په ځمکه کې بګار دی، نو دی ګورې موقع نه ضایع کی. والله لا يحب المفسدين، الله تعالی محبت نه کوي، مینه نه کوي فساد کوونکو سره، بلکې سکه الله تعالی سره بغض کی، نه دا مفسدین دي، الله دې سره بغض کی او الله تعالی دې سره دشمنی کی. او یهود لاس الله تعالی بند کړی شوي دي، لاسونه د دي، او لعنت کړی شوی په دې باندې په سبب د وینا د دي، بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی خواره کړی شوي دي. خرج کوي څنګه چې الله تعالی غواړي، او هماها زیاتوي ډېرو لره د دې نه هغه قرآن چې نازل کړی شوی تا طرف ته، ستا د رب د طرف نه، سرکشۍ لره او کفر لره، او موږ اچولی په میان د دې کې دشمنۍ لره او بغض لره تر ورځې تر قیامته پورې. هر کله چې دی بلکې یو اور لره لپاره د جنګ مړ کړي الله تعالی هغې لره، او دی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو، او الله تعالی محبت نه کوي فساد کوونکو سره. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب، او کچر یقینا اهل کتابو، آمنو ایمان روڑی وی، واتقو او پرهیزګاری کړی وی، لکفرنا عنهم خامخا مونږ به رجولیو د دینا، سیئاتهم گناهونه د دی، ولادخلناهم او خامخا داخل کړی به مونږ دی لره،
جنات النعیم باغونو د نعمتونو ته ولو انهم او کچری بشک دی اقاموا التوراة والانجیل دی قائم کړی وی تورات شریف لرا او انجیل شریف لرا وما انزل الیہم او ها سوچ نازل کړی شوی دی طرف ته من ربهم نه طرفا درب د دینا لاکلوا البته دی بخوراک کړیو من فوقهم د خپل پاسه طرفنا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو طرف نه د دی منهم امه باز ردین یو ډله ده مقتصدتن چې پنی غلار باندې ده وکثیر منهم او ډیر د دینا ساء ما یعملون بد چې دی عمل کوي په دواړو آیتونو کې اهل کتاب ته دعوت د ایمان دی او د جرایمو نه د توبې ترغیب دی چې اهل کتاب سره د دومره سازشونو سره دومره استهزاګانو د مذاق او د ټوکو ټکالو کوسم دی توبه وباسي او ایمان نوړي او پرهیزګاری اختیار کړي نو الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي آخرت کې به الله تعالی جنتونه ورکړي او دنیا کې په الله تعالی فراوانی راولي دې سره خدا هم دې چې موږ په نبی له اسلام ایمان وروړو زمونږه معاشي تنګي به پیدا شي بیا به خلک موږ له تحفې نه راکړي نذرانی به نه راکړي موږ سره به خلک امداد نه کوي نو قرآن کریمی تاسو ایمان نوړئ او پرهیزګاری اختیار کړئ نو الله تعالی به تاسو باندې د اسمان نه او د ځمکې نه فتوحات او دروازې کولو کی الله بدل فراخ رزق درکې نه چاپلوسی کوي نه به خوشامدی کوي د خلکو اوس تاسو د خلکو د منشا مطابق چلیږئ د خلکو چاپلوسی کوي خوشامدی کوي او خلکو ته ګورئ دای مطابق احکامات بدلوي بیا بدل الله تعالی د عزت رزق درکې چا خوشامدی بنه کوي چا مه تاسو کېږي بنا الله و د اسمانونو دروازې در باندې کولو کې د ځمکې دروازې به کولو کې نعمتونه خو الله سره دی رزق خو الله سره دی الله و تاسو له د عزت رزق درکې کچې تاسو حقیقت کې ایمان نوړو توبه مباسله او آخرت کې به الله تعالی ناشنا نعمتونه درکې دې دواړو آیتونو کې مونږ تم یو دعوت دی چې تاسو د اهل کتاب په شان کېږئ ما په صحیح طریقې سره ایمان نوړئ او صحیح طریقې سره پرهیزګاری اختیار کړئ الله به تاسو لم د رزق دروازې ور باندې کولو کې او سات رزق به الله در نصیب کړي باقی رزق دې ته نه وي چې ارس ډیری ارس باډيري پریشانې و سر بیا ډیری وي هغه رزق دې چې عافیت وسره پریشانې وسنی د حلال وي پاکیزه وي او عافیت وسره وي باقی دار کچره رزق ډیر زیاته لیکن پریشانې ډیری دي او تین شي استعمالوري رزق هډیر دي د خوراک سيزونه ډیر دي لیکن تعالی نه دي خو او ستا باندې پابندي انداز سره رزق شو ستاره پر هډیر نشو کنه رزق د کثرت مراد نه چې ګنې تعداد به ډیری عافیت به سره وي د حلال وي د پاکیزه به وي ځکه چې ډیر انبیاء کرام علیهم السلام زندگی د فقر او فاقه وا په ظاهر کې سره رزق ډیر نو لیکن چې کومو د عافیت والو او د برکتونو او د حلال او سره پریشانې نه وي او د دنیا بادشاہانو سره رزق ډیر زیات په ظاهر کې لیکن سره د پریشانو سره د مسائلو دی وخت کې دنیا کې رزق ډیر فراخ دی ډیر بسیار دی ولیکن ای سره پریشانیم ډیری دي برکتونه پکې نشته دي او رزق اصل هغه چې کې برکت وي او کم رزق چې د حلال وي هغه علامت دار چې د انسان باندې نیکه ته رغبت پیدا کیږي ستاسو نیک عملو ته شوق پیدا کیږي او کله رزق چې د حرام وشي نو داغي لومبني علامت دار چې ستاسو ګناه ته اعلان کیږي دا د حرام رزق علامت دی چې وتا په خپل راپاری به ګناه کار طرف ته ګناونو ته بری محض سیوا کیږي نیک عمل ته ورلن کیږي لکه نن سبا اکثر خلک یې نیک عمل ته ورلن کیږي اذان اوري الارم لګولي را پاسي دین شي مون نشي کوله
ان دانه چې انسان نه پوهیږي ښه پوهیږي پاسې دي نشي همت نشته همت ځکه نشته چې دنه ګناهونه پراته دي دنه حرام مال پروت دی حرام مال تاکي انرژي او طاقت نشي پیدا کولی چې تا پاسي د حلال رزق علامت ده دي چې انسان با عبادت ته شوق پیدا کیږي با د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا ډول امامان دي په یو زمانه کې دي دا امام شافعي سره نوم دی محمد بن ادریس دا استاد دی او امام احمد بن حنبل سره شاګرد دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ډېر قرباني ورکړي د دین لپاره ډېر جیلونه خړلې ډېر واره خړلې ډېر بے عزته برداشت کړې دي الله ډېر مقام ورکړو د حدیث ډېر امام دی نو دی امام شافعي رحمت الله علیه کور کې ویلو چې زما شاګرد دی ډېر عالم دی ډېر بزرګم دی او ډېر ذهین او فتین دی نو یو ورځ امام احمد بن حنبل صاحب د امام شافعي سره ملمه شو نو امام شافعي رحمت الله علیه کور کې وی چې هغه لوی شخصیت د زمانې لوی ولی او محدث راغلی دی نغه خیر خوراک ارسه تیار شو امام شافعي رحمت الله علیه لوروا ناغي مصلا او په لوټه کې وبو او مسواک چې څه ضرورت د شپې تهجد لپاره هغه په کمره کې برابر کړو چې امام احمد بن حنبل صاحب د شپې پاسي تهجد کې چې و بس ګرځینا ارسه برابر کې هودلو چې سار شو او دی جمعه ته منزل لاړلو ناغلوري رااله کمرې سموله چې وی کته لوټم اک شان ډکه پرته ده داینه ساس کې بنري کمی شوی او مسلم هغه شانتي بند پرته و خیر سحر چې بیا کله ملمه رخصت شو نو امام شافعي رحمت الله علیه تلور چې دا څنګه ملمه تا وی بزرګ دی لوی سړی ری هغه د شپې تهجد لنه پاسې دلینو ستا سره منزل لاړو هغه نه بیګا و دس کړي نه سو امام شافعي رحمت الله علیه مخصوص کړه خبره چې د لور ګلمه بالکل پزیرا خیر بیا امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل سره په یو موقع تاسو کو چیرې د مون پکور کې دا پریشانی را ستا بارکه ته په غشپه تهجد ولولې نه پاسې دلی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې تاسو د کور چې کم رزق ما د شپې خوړو ادمره د حلال رزق او دمر نورانیت پای کې چې زه بیګاو د شوی نه ما زه په کټ کې ملاس يم لیکن ما سترګې نه پټي کړي او چې څنګه سم لاس نو ماته یو آیت را مه ته شو او دا هغه آیت باندې بیا ما غور او فکر شروع کو او دا هغه آیت نه ما بیګا 200 مسلې روباسري تر ساره پوري او ما د بیګا ماستن په 10 باندې سحر مونږ کړی دی نزنه د شی ما نه او 10 مات شوی دی باقی تهجد نوافل دي ثواب ډیر دی او د آیت کې غور او فکر کول داینه مسلې روباسل دا خو ډیر زیاتو تاسو فضایل کې اورئ د قران یو آیت ذکر دادو سلو رکعات نفل نه بهتر دی د علم یو باب د کول بیا زر رکعاتونه بیا چې انسان د یوت نه مسائل روباسي 200 مسلې ما بیګا د رزق د برکته چې دومره حلال رزق او دومره نورانیت پای کې چې زه پایت کې بالکل مکمل غرق شوم 200 مسلې د یو ایت نه روباسل د آسان کار نه دی یادوري ګران دی بیا روباسلو دا سو د حلال او رزق برکتو چې کله رزق حلال وي پاکیزه وي او دا خېټه تلړ شي مجال دې چې دا انسان سارو د پاتې شي درې سار مونږ پاتې شي سوال نه پیدا کیږي حلال رزق بتا عبادت تراولي حرام مال چره دی بتا د عبادت نه لری کیبا دی بتا د ګناه مجلسونو تبرکاږي الجنس يميل الى الجنس جنس راکاږي ځانتا حرام مال ګناه ته تاراکاږي حلال مالو هغه نیکو اعمالو طرف ته تاراکاږي آیت کې بیان دی کتا سو په صحیح مانو کې ایمان نوړو په صحیح مانو کې پرهیزګار شوي الله به د فتوحات دروازې کولو کې ارسمر رزق چې د حلال وي د برکت وي او د عزت وي او بالکل په سہولت سره وي او چې نه نو در په در باندې وګرځي ټیک ته ارس بډيري لیکن زندگی بری زندگی نه وي نه به خوب په ټیم باندې وي نه به آرام په ټیم باندې وي
د دنیا دی باغ دور ته وګوره، هر سړی ورږي نه مې خوب شته، نه بچو له ټایم شته، نه بیبي له ټایم شته، بس یو دور دی، یو منډه د روانه ده. حالانکه دا هر څه انسان د خپل ځان د سهولت دپاره کوي. دا څه سهولت دی چې ته خپلو بیبي او بچو سره کښېننې، خبرې ورسره سمې ونه کړې او تا ته آرام پوره میلو نه شي. بس مشین دی، انسان دی لګیا دی، په منډو باندې روان دی. ولو ان اهل الكتاب، دا لو شرطیه دی، کچری اهل کتابو دا کار کړی وي، الله ما بوله ډېر لوی نعمتونه ورکړو. ولو ان اهل الكتاب، او کچری بېشک اهل کتابو، الکتاب کې الف دبره جنس دی، نو مراد یې یهود او نصارا دواړه دی، او یا نه صرف یهود دي، ځکه مخکې خبره د یهودو را روانه ده. آمنو ایمان راوړی وي، قرآن کې چې دی ایمان راوړی وي، د دې مطلب دا دی مؤمنان نه دي. کدی ډېرې دعوی کې چې موږ اهل کتاب یو، موږ په خپل کتاب باندې ایمان دی، ایمان یې نشته. آمنو دی ایمان راوړی وي، او د ایمان راوړو نه مراد په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی وي. واتقوا، او د ایمان راوړو نه باندې پرهیزګاري اختیار کړی وي. تقوا دې ته وایي چې نیک اعمال په ټایم باندې کې او د ګناهونو به ځان ساتي، به ترک د منکراتو به کوي، کوم خبرونه چې الله تعالی منع کړي هغه به ځان ساتي. هغه سړی متقی نشي جوړېدی چې نیک اعمال کوي او ګناهونه ځان نه ساتي. نیک اعمال هم کوي، ګناهونه هم کوي، دا څنګه متقی دی؟ د دې مثال خو د هغه غلبیل دی چې ته پکې اوبه د پاسه نه اچوه، لیکن لاندې نو ټولې کته غورځېږي. ټیک ته نیک اعمال هم کوي، لیکن دغه سره ګناهونه هم کوي. نیک اعمال راځي او تیریږي، څه پاتې کېږي، تاسو نه څه جمع کېږي نه. د تقوا دپاره دا بنیادي شرط دی چې ته به د منکراتو نه ځان ساتي، د ګناهونو نه به ځان ساتي به، او نیک اعمال به کوې، ستا نه به متقي او پرهیزګاره جوړېږي. واتقوا، او دی پرهیزګاري کړې وي، نو دا دوه کارونه چې دی کړې وي، لکفرنا عنهم سیئاتهم، په آخرت کې به موږ له دا کړو چې موږ والا ټول ګناهونه معاف کړي وو. حالانکه اهل کتابو چې کم جرایم کړي دي او کم ګناهونه کړي دي، خو د دې هر څه باوجود ورته موږ معاف کړي وو. لکفرنا عنهم، خامخا به ریجولی وو. کفره ریجولو ته وي، روانولو ته وي. دا ګناهونه دی پورې انخطري، دا ورته موږ ریجولی وو. لکه څنګه چې لوښي پورې خیرې ونښلي، دا خیرې بیا په اوبو نه ځي، دا بیا مږې به پر اکمال باندې او په دارنګې چې کم سخت سیز وي په شوړه شوه پای به مږې به دا به ترېنه ریجېږي به. لکفرنا، کفرنا یې ځکه وایي دا ګناهونه دي پورې کلک انخطري، دا ګویا کې د پتیلې ویښته تور سیز جوړ شوی دی، دا به اوس ریجول پکاري. قرآن موږ ته دا ریجولي وو. عنهم د دینه سیئاتهم، ګناهونه د دین. او قرآن دا ونه چې ګنې بعد ګناهونه، ټول ګناهونه به ته موږ معاف کړو که چېرې دوی په صدق دل سره توبه وباسلې وې. نبی علیہ السلام فرمایي درې کسان داسې دي، ثلاثة یؤتون اجرهم مرتين، درې کسان داسې دي چې دی الله تعالی ډبل اجر ورکي، دوګنا اجر ورکي. یو هغه دی رجل من اهل الكتاب، د یهودو نصاراو یو سړی دی، آمن بنبیه ثم آمن بی، اولی په خپل پیغمبر باندې ایمانو، په موسی علیہ السلام باندې او یا په عیسی علیہ السلام ایمانو، او بیا ته د نبی علیہ السلام بارک دعوت ورسېدو، او بیا په نبی علیہ السلام هم ایمان نوړو. نو دی یهودی او دی نصرانی ته الله تعالی دو اجر ورکي، چې په خپل پیغمبر ایمان دی او بیا په نبی علیہ السلام هم ایمان نوړو، نو فله اجران، دله الله تعالی دو اجر ورکي. دویم هغه غلام دی چې خپل آقا او خپل مولا خوشاله او راضي وساتو، هغه سره دوکه و نکړه، غداری و نکړه، او د الله تعالی خوشاله او راضي وساتو. دی غلام تبا، غلام چې څوک پس کې حسابي نه سره، غلام له الله تعالی د آزاد نه ډبل اجر ورکي. غلام په غلامۍ کې جنتونه حاصلول شي، اعلی اجرونه حاصلول شي. او دریم هغه سړی دی چې دغه وینځوي او د دې وینځي صحیح تربیت وکړو، دای ته ادب وخو، او بیا چې کله هغه بالغ شو بیا آزاد کړه، بیا سره په خپل نکاح وکړو. ځکه غلام سره غلام او وینځي سره نکاح دا ارو وړي لوی عیب ګڼو. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې غلام وینځي ته ادب ومخو،
او بیا هغه ځان د کړو بیا سره په خپل نکاح وکړو نو دې مولا ته الله تعالی 2 اجر ورکړي. نو ګوره په دې حدیث کې یو يهودي او نصراني راغی چې د خپل پیغمبر او ایمان دی او بیا په نبی علیہ السلام باندې مو الله ولا دغنا اجر ورکړي. ولا ادخلناهم او هم به داخلو دی لرا جنات النعیم باغونو د نعمتونو ته موږ به باغونو ته داخلو هغه باغونه به دنیا باغونو په شانی او د نعمتونو ډک باغونه چې جنتونه دي. د آخرت بدل شو د دنیا بدلې سره اپ دیات کې بیانې ولو انهم او کچر بشک دی اقاموا التوراۃ والانجیل دی قائم کړی وی تورات او انجیل شریف لرا. قائمون مراد او درولی اقامو او درولو توی او درول څه توی یو لرګي د دیوال ته نیغ او سیده ودرې چې یو طرف ته مایل نه کوګنی نیغ او درولو ته چې حرکت هم نه کوي خو زیرا خو زیم نه ته اقامو وی. او دا تورات او د انجیل سیده ودرولې وی. د تورات او انجیل بسنګ سیده د داسې کتاب دی چې نیغ ودروا په سال باندې نه مراد نه عمل نه. په تورات صحیح عمل کو په انجیل صحیح عمل کو په قران بیا صحیح عمل کو او دا سیو کو لکه دیوال چې نی غولاړي د کشان نیغو یعنی چې تک کاغه واغ نشو صحیح په تورات باندې عمل کو صحیح په انجیل باندې عمل کو او بیا صحیح په قران کریم باندې عمل کو. اقام التورات عمل کړوي په احکاماتو د تورات شریف باندې او د احکاماتو د انجیل شریف باندې او روح المانی وی دی دای حق ادا کړی وی د تورات حق او د انجیل حق او د قران کریم حق ادا کړي. حق ادا کول دی چې بس دای باندې پوره صحیح عمل کې نو بس دای حق ادا کول شو. وما انزل الیہم او ها سوچ نازل کړی شوی دی طرف ته مراد نه قران کریم دی یعنی په تمام آسمانی کتاب باندې ایمانم دی عملم دی. مر ربهم د طرفه د رب د دینا مر ربهم زکه وي څنګه چې تورات او انجیل د الله تر طرف نه دي د قرانم د الله تر طرف نه دی نو چې دا کار کړي وکنن لاکلوا من فوقهم لاکلوا کې د عالم د پر تاکید دی خامها دی به خوراک کړو خړلې وو من فوقهم د خپل پاسه طرف نه. فوق نه مراد اسمان دی. الله په د اسمان نه نعمتونه راورولو. ظاهری نعمت خدای چې الله باران په دی باندې ورو په ټیم باندې باران به خپل په ټیم ورېدو نو فصل به په ټیم باندې کېدو میوه به بالکل په ټیم باندې کېدي بل باران به په اندازې باندې به اندازې بنو. باران د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی دا چې په ټیم باندې ورېږي او د اندازې مطابق ورېږي ډېر لوی نعمت دی. کله چې د حد نه سوا شي نقصان وشي بیا الله تعالی وی لاکلوا من فوقهم دی به د خپل پاس نه بدی خوراک کړو نو مراد تینا باران به پټیم کې دو نارسو پټیم ملاوي دو او یا مراد تینا برکتونه دی فیصله د اسمان ناراضي زمګه کې رزق نشته د اسمان نه حکم راشي نو رزق ملو شي کني وکنه کنه ته غنم ملو شي لاندې کنه لاندې زمګه کې رزق نشته رزق بر د اسمان ناراضي فیصله د بر نه کیږي. یوه به فتوحات دروازې کولو کړي وي برکتونه او رحمتونه نو من فوقهم نه مراد بارانم شو او نعمتونه شو رحمتونه او برکتونه شو. من فوقهم د پاسه دینا ومن تحت ارجلهم تحت لګي لاندې تا او ارجل خپوته وي د دې د لاندې د خپو د لاندې طرف نه مراد نظمکه ده لکه انسان په ځمکه باندې ولاړی نو د ځمکې نه موږ ته غالي او دانی او میوه رو باسلې او دارنګي د برکتونم دي د ځمکې بلا برکتونه دي دا وته الله تعالی موږ ورکولو د مراد نه لاندې باندې نعمتونه او برکتونه دي چې کله پزمکه باندې عدل قائم شي او انصاف قائم شي او صحیح طریقې سره خلق او د الله تعالی تابعداري شروع کی. په حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي وکه زما بندگانو زما صحیح تابعداري کولې نیمه بدري کارونه کولم یو دا چې باران به ما دی باندې شپې وروبه د ورځې باران په دی نه ورېدو د ورځې باران سره بلا نقصان وشي سړی کار کسب نشي کولی او دریم دا چې دا ګلز ګلو په دی باندې بداواز بدی نه ورېدو دام د الله تر نه یو وعید او تنبیه وي انسان یریږي پریشان وي دا بنو یو بل الله تعالی رزق فراخ کړو په دی باندې دیم دا چې باران به د شپې ورېدو ورځې باندې ورېدو
او دریم دا چې هغه دا ګړز کړو دا پلک کړو پای کې بنو د ځمکې برکتونه بیا الله تعالی راواسي. دا ابو داود شریف کې روایت ده، امام ابو داود سے وی ما په مصر کې دا چې کوم تارا او بادرنګي ویزه مصر ته تلو من الته کې ما تاری او بادرنګ ما پلیش باندې ونی شبرتو کسان ما الته کې چې پلیش تو نه دیار لسلیشته یو بادرنګ او یو تارا وخته ودا موږ عقل دی وخت نه مانی چې دا بل څنګه او چې د برکتونو زمانی به الله تعالی داسې کی بیا او یو څنګه تروا مثال مالټا والا نو هغه په من نیمه کړو په اس باندې بار کړو نو نیم یو انډي او نیم بل انډي دومره غټه ولا کم دې ملوشین دا برکتونه چې کله بیا او د بنو امیہ امام احمد بن حنبل سوی چې ما د بنو امیہ په خزانو کې غنم ولیدلو په بوجو کې پراتو دار په خوا زمانی نه پراتو نو د غنمو یو دانه د کجوري داډو کې برابر و. دا د ځمکې برکتونه لمبانی وینه چې پزماکه باندې تیز شداینه مخ کې پزماکه باندې تاریخوالی نو او د ارسیس خوګو په دیونو کې ازغینو او دارنګ د زناور او د مرغې د ټول یوځای به اوسېدل با دا شرم خو په نور باندې حمله نه کوله خو چې کله برکتونو چې کله ظلم او زیاتی شروع شون د ارس جدا شو د میوونه خن لاړو د اوبو کې تریخواله پیدا شو د ځمکې خوګوالي ختم شو برکتونه رو ختميږي چې کله برکتونه راځي بیا ارس لګ به کافي کیږي بعد که برکت ډیر شری د نبی اسلام معجزات لګ سي د سونو خلکو د لپاره کافي شوه دي د من تحت ارجلهم اولاندې د خپو خپلونه یا د لاندې د خپو د دینه منهم بادر دینا امه مقتصده یومت یو جماعت یو ډله ده مقتصدتن چا درمیانه ده مقتصده بلا معنی کیږي یو معنا معتدل دی افراط او تفرید پکې نشتا زیاتی پکې نشتا تعصب پکې نشتا زید او عناد پکې نشتا او دارنګه مقتصده معنا سیده راست باندې کیږي پنی غلار باندې دي چا عبد الله بن سلام رضی الله عنه نجاشی بادشاہ دی پسیده پنی غلار او کدی کې تعصب او زید او عناد پکې نو قران کریم د اهل کتاب او ډول بیان کړی یو پکې اغری چې هغه درمیانه دي یعنی هغه کې د نور په شانته د حد نه تجاوز نشتا تعصب پکې نشتا سختی پکې نشته ده ډیر معتدل دي خبره اوري چې خبر باندې کوئی شي عملوم کی منهم امه مقتصده بعض ردین یو امت یو جماعت ته مقتصدون چې پانی غلار باندې دي ولیکن وکثیر منهم او ډیر د دینا ساء ما يعملون بد اج دی عمل کوي اکثریت نافرمان دي اکثریت باغیان دي اکثریت د افراط او تفرید شکار دي او سم خلق به د کار دي نه سم لګ دي او اکثریت نه نافرمان دي دا اهل کتاب او تقسیم یو کو چې ډیر پکې بیکار دي او سم پکې د کار خلق دي وکثیر منهم ساء ما يعملون او کچې بشکا اهل کتابو ایمان وروړي او پرهیزګاری کړي وي خامخنګ به رجولو دین ګناهونه دي او خامخنګ به داخل کړو دي باغونو د نعمتونو ته او کچې بشکا دي قائم کړي وي تورات شریف انجیل شریف لره او هغه څه چې نازل کړي شي دي طرف ته د طرفه درف د دینه خامخا دي به خوراک کړو د خپل پاسه طرف نه او د لاندې د خپل طرف نه بعد ردین یو ډله د درمیانه یا پنی غلار باندې او ډیر د دینه بد اچ دی عمل کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول اے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بلغ ارسوا ما انزل الیک ټول ها سوچ نازل کړي شوی تا طرف تا من ربک استا د رب د طرفنا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
او کچره تا دا کارو نکړو فما بلغتا پستا رسولو رسالته پیغام د الله تعالی لرا والله یعصمک او الله تعالی به بچکوي تعالی را من الناس د خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بیشک الله تعالی چې دې هدایت نکوي قوم کافرانو ته. په آیت مبارکه کې پیغمبر علیه السلام د ذمہ داری بیان دی او د نبی علیه السلام د حفاظت بیان دی. مخکې یهود او نصاراو دا سلسله را روانه وه چې دی د اذان باره کې د منځ باره کې مذاق کې استهزاء کې د الله تعالی باره کې نازیبا کلمات وي او شرارت کې سازشونه کې د دین داسې یو معنا معلومیږي چې کیدی شي نبی علیه السلام وی چې بدی پوه شاکار پوه شه او زه بدی ته کنه دعوت نه ورکوم تبلیغ وته نه کوم. نو دیات کې نبی علیه السلام ته وی چې نه ته بدی ته برابر تبلیغ وکې خلکو ته پیغام رسېبا که یو سړی منی او کنه منی منل او نه منل ستا ذمہ داری نه ده ستا ذمہ داری پیغام رسول دی. باقی د پیغام رسولو کې حق بیان کې چې چا باندې حق تاریخ لګي ناغه د شر خطر ده چې تا ته شر ضرور رسی نو داغه شر نه رسیدونه ته یریګه ما پروا م ساته الله تعالی دې بستا حفاظت کو ما ته څوک شر نشي در رسولي. باقی ته تبلیغ کوا هدایت بچاته ملاويږي چاته نه ملاويږي دا د الله تعالی مرزي ده. الله تعالی چې چاته هدایت کول غواړي وبکی وتا چې الله نه غواړي نو نه وکیږي وتا او الله تعالی هغه چاته هدایت کی چې چا کې طلب وي او کم سړی زدی او عنادی وي تعصبی بکې بیا الله تعالی ته هدایت نکي چې څوک د هدایت قدردانی ادبی پکې هغه ته الله تعالی هدایت وکي. نو د پیغمبر کار د الله پیغامونه رسولي د الله تعالی پیغام هغه په خلکو باندې په زور او په زبردستی نشي منلی او نه په لاګو کولی شي ځکه اکراه په دین کې نشته دی. پیغمبر به ترغیب ورکي منت سماجت بکی خبر او بار بار کی او مایوس کیږي بنا او نا امید کیږي بنا. دغه تبلیغ چې دی پیغام رسول کچره مخاطب ته فایده ورسیدا او کو نه رسیدا خو رسون کې ته فایده رسیږي مینه مبلغ ته تبلیغ کون کې ته فایده شته دا خپل دین بکلک شي مضبوط بشي هغه ته په خپل استقامت نصیب شي او بلدا چې اجر ثواب هتا ته ملاويږي داته چې منت سماجت کې یو قدم اخلي د خلکو منتونه کې او بار بار بیان کې نه دا اس استړي نه ربي فائدې ستا اجر او ستا ثوابونه تا ته باقاعده پدې ملاويږي. دا د دنیا کار نه چې غني سو شو کو نه شو نتیجه د الله تعالی په قبضه قدرت کې ده د پیغمبر په لاس کې نتیجه ني. نوح علیہ السلام کا 9.5 کال مهنت کړي دي او 9.5 کسان نری تیار شي نو دانه چې نوح علیہ السلام ناکام شوه دي. د نوح علیہ السلام په فضیلت کې مرتبه کې او پیغمبري کې څه کمی نه راغلي یا نمبر یې کمی شوی نه دي. نوح علیہ السلام هم 100/100 نمبر یې غستري اگر چې 9.5 کال کې هغه سل کسانو نری تیار شوی. د قیامت پر وداسي انبیاء کرام علیهم السلام هم راشي چې چا سر بسره یو تن وي یعنی په باندې بسره یو تن ایمان نوړي وي دا نبی ناکام نه دی او دا نبی بم چرین دغه درجات څخه کم نه دی هغه بیا مغشان والده هغه ته بیا 100% نمبر ملاويږي. نو دا د قوم بدبختی شي چې پیغمبر وته هر څو کې او بیا مغيونه مني. نو آیت کې د نبی علیہ السلام ذمہ داری دا چې ته تبلیغ کوا د الله پیغام خلکو ته رسوا. پیغمبر خو کړی دی صحیح کار کړی دی خو چیرې تنبیه کی کچره فرض کا کوتاهی وشو او فرض کا د الله پیغام رسولو کې سستی وشو نو ګوره تا د پیغمبري حق نه ادا کړی چې دومره لوی انعام پتا باندې الله تعالی کو امام الانبیاء جوړ کړي ته بدار سره سیبا او د خلکو پروا مساته الله تعالی بتا بچ کیبا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د نبی علیہ السلام دا معمول او کان النبی صلی الله علیه وسلم یحرسو چونکه د نبی علیہ السلام مخالفین ډیرو
یهودو منافقانو نو خطر وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حفاظت خپل کوبا یو څوکیدار به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د شپې مو په دروازه باندې بناستو. الله پاک دې مونږ تاسو بار بار مدینه منورې ته بوزي. دا روزه مبارک چې دا چې کوم دی کې د نبی علیہ السلام دا زوړ جمعات ته چې کوم دی کې ریاض الجنه ده. نو تاسو چې روزه مبارک طرف ته کوم دیوال دی وګورئ نای کې سلور پیلری دي نا په دیوال کې دنه جنگل کې دي چې بر یو ستن ته وګورئ الته کې د اسطوانه الحارث حاسر او راسر او سین سره حارث چوکیدار ته وي. دغه اسطوانه دی پیلر ته ستن ته وي. دغه ستن سره به چوکیدار ولاړو د نبی علیہ السلام نگهبان او څوکۍ کوونکی دا به دغه ستنې سره او دې سره خوا کې بله دا اسطوانة الوفود نبی علیہ السلام ته به چې ملمانه راله وفد ورغی دکه ځای کې به ورته نبی علیہ السلام ناست او یې سره ملاقات کو. نو هغه ستن چې راغه د اسطوانة الوفود په ځای باندې را دارنګې اسطوانة الحنانه اسطوانه عایشه مسجد نبوي کې دا ستنې دي او بره چت سره نږدې چې کوي نو په شین رنګ باندې لیکلي شوي دي. نای کې چې وګورئ هغه ځای کې استن باقاعده ښکاري. نو اسطوانة الحارث چوکیدار هغه ستن دغه ځای کې وه. نبی علیہ السلام چې کله آیت نازل شو الله یعصمک من الناس الله به تا د خلکو د شر نه بچ کیږي. نو نبی علیہ السلام سر را بار کو او فاخرج رأسه من القبة سر را بار کو وی فرمایل چې د ژوند چا څوکۍ ده. نو په دغه شپه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د څوکۍ نمبرو هغه ته نبی علیہ السلام ایها الناس یہ خلقو انصرفوا زی کورون ته واپس لړ شئ یعنی څوکۍ مه کوئ فقط عصمنی الله تعالی الله زما د حفاظت ذمہ داری په خپله واغسته. نو دا څوکیداري دا سنت عمل دی. نبی علیہ السلام په غزواتو کې باقاعده د شپې د څوکۍ دپاره 2 کسان مقررول او حدیثو کې دا کثرت سره دا ذکر موجود دی. نو څوکیداري کول دا سنت عمل دی او دا د توکل نه خلاف نه دی. دام د شریعت دایره کې دن نه دي. باروسه په الله تعالی باندې ساتي او بل څوکیداري وکړي دا سنت عمل دی. نو آیت کې د نبی علیہ السلام د حفاظت او ذمہ داریم د چې الله بستا حفاظت کی او نبی علیہ السلام دنیا نه چتلې په خپل مرګ باندې وفات شوی دی د چا د لاسه قتل شوی نه دی. نو دام یو پیشنګویي و د نبی علیہ السلام باره کې او پوره شوې ده چې نبی علیہ السلام هیڅ چا د کافر او یا د یهودي او یا د نصرانی او یا د منافق د لاسه نه رتلی کني حملې ډېرې شوي دي. سو موقع د احد په میدان کې د کافرانو ډېر وسو کو چې نبی علیہ السلام د موږ د لاسه لړ شي لیکن الله بچو ساتو. د حنین په موقع باندې مو نبی علیہ السلام بالکل یوازې پاتې شو او کافرانو ډېر کوشش وکړو الله تعالی د نبی علیہ السلام حفاظت کو. دارنګې یهودو په ډېرو موقعو د نبی علیہ السلام باره کې سازش ډېر غټ کړو او الله تعالی د نبی علیہ السلام حفاظت کړی دی. یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام ته نوم ورکړه یا محمد. د نبی علیہ السلام ته الله تعالی قرآن کریم کې په نوم سره خطاب نه کړی چې یا محمد یا احمد. دا د نبی علیہ السلام شرف ته الله ول ډېر لوی عزت او مقام ورکړی دی چې د نبی علیہ السلام القابات ذکر شوي دي یا ایها المزمل یا ایها المدثر او دارنګ یا ایها الرسول یا ایها النبی دا ویل شوي دي. دا ټول د نبی علیہ السلام لقبونه دي. یا ایها الرسول دی الرسول په دې لفظ کې د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ دغه پیغام د چې پیغمبري د ځانه تا اعلان نه کړ. یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام دا رسول دا په معنا د مرسل سره لېږلی شوی قاصد. یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ ارسوا یعنی اوصل الخلق مخلوق ته ورسوا. نو چاته برسئ دیونه وی چې کني صرف مکی والو ته صرف مدینی والو ته یا صرف خپلو ته یا پردو ته بلغ بس ورسوا. چونکه د نبی علیہ السلام د رسالت د یو زمانی پورې نه دی او یو قوم ته نه دی
د نبی اسلام رسالت او تمام دنیا ته دی او تمام انسانانو ته دی، تمام قومونو ته دی او تر قیامت پورې دی. دا تر قیامت پورې زمونږ د سمج د پاره دی ورنه نبی اسلام د قیامت نه بعدم نبی دی. د نبی اسلام نه به خلق د قیامت پر رهنمایي اخلي چې چاله بچل نو ورسه وکړو. نو د نبی اسلام ته بلغ اور سوا ان استامه ته چې ارسو کرازي کلو کې دی او کلوې دی کناری نری او ک زنانه ده ک خپل دی او ک پردي دی ټول ته رسول کې. او نبی اسلام دا حق ادا کړی دی. بلغ اور سوا، بلغ ویل کېږي مقصد ته رسولو، یو خبره په اعلی انداز سره خپل مقصد ته رسولو ته بلغ وي. نبی اسلام دا کړی دی. د نبی اسلام نه یو خبر نه پاتې شوی، ارسه باقاعده پټیم باندې رسول دي. تر دې چې نبی اسلام د شپې وحی راغلی ده، نو نبی اسلام سار ته انتظار نه کړی چې غني سار به خلکو ته وایم هغه موقع چې وسر سو کوی ته وینا کړی ده. دا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی اسلام خفه شوی او د تبوک د جنگ نه پاتې شو، نو 50 ورځې نبی اسلام ته نه خفاو او صحابه ته ویلو چې د سره خبرې اترې نه کوي. نو 50 ورځې بعد چې کله هغه توبه واسله او الله تعالی ته دغه توبه خوښ شو او قبول شو، نو د شپې د تهجد په ټیم کې په نبی اسلام باندې آیتونه رالو وایي کې اعلان چې د کعب رضی الله عنه توبه قبول شو. نو هغه ټیم کې نبی اسلام سره صرف ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وا. نبی اسلام ګور په هغه ټیم باندې یو ام سلمہ مبارک شه وی الله تعالی د کعب رضی الله عنه توبه قبول کړه. دومره نبی اسلام دا چې کني سار به سر ګورو هغه ټیم باندې ام سلمہ رضی الله عنها ته وی ناغوی چې خلکو ته خوشحالي وارور کما جمعه ته بسو کراغلی تهجد ولا نبی رسول الله لا مویا شپه دا غریب بچ کوي خوب بکی آرام بکی وغبا آرام او خوب به خراب شي خلک ور خلاصي بیا. ولیکن هغه د مانځنه مخ کې بیا د بانګونو په ټیم کې بیا خبر صحابو ته ملو شو هغه بیا له کعب رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله باندې کچري او آیت د شپې راغله دي. نو که ټیم کې ارسو کو نبی اسلام ای ته بیان کړی دی دیني ویل چې کنه بیا به سرګورو نه بلغ ته اور سوا. نبی اسلام باندې سفر کې اتون راغلي دي، په حضر کې راغلي دي، د شپې راغلي دي، د ورځې راغلي دي. نبی اسلام ناس تو کسانو ته فورن بیان کړی دی بلغ اور سوا. نو ما انزل الیک او دیو نه چې چاته برسه بس ار چاته برسه د نبی اسلام رسالت عمومي ده. ما انزل الیک ها سوچ نازل کړی شوی تا ته نو مخبت یو لفظ روباسو یعنی جميع ما انزل الیک ټول هغه جميع ما انزل ټول هغه ورسوا چې کوم نالي غلی شوی له من ربک استاد رب د طرف نه تا ته سم راغلی دي. ان تا ته چې کوم قران ناغلی دی کما وحی تا ته راغلی دا د قران نه علاوه چې کوم علوم تا ته درکړی شوی دي چې احادیث مبارکه دي دای بیان خلکو ته وکا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کړي بیانو ما انزل الیک من ربک ټول هغه سوچ نازل کړی شوی ری تا طرف ته من ربک استاد رب د طرف نه. دې معلومه دا شو چې نبی علیہ السلام د ځان خبرې نه دی کړي چې سوات الله تعالی ورکړي بس دای بیان کړی دی. د نبی علیہ السلام علم کسبی نه دی وهبی دی. زمونږ تاسو چې کوم علم دی مونږ سره دا کسبی دی مونږ کسب کړی دی. یعنی مونږه مدرسه ویلې دا مونږه سکول ویلې دا مونږه مهنت کړې تختې او قلم وغیرہ استعمال کړي مونږ ته سبق سره حاصل شوه دی. نو زمونږ دا چې سید دا کسبی دی مونږ کسب کړی دی. خلک مهنت کوي چې څه نه جوړ شي. د پیغمبر علم کسبی نه وي ډیر چانس د کول نه کی د الله تعالی ورکی وهبی وي الله ولا تحفه انعام ورکی او بس هغه بغیر د مهنت او تر سمېلو شي هغه پیغمبر مخکې رسی. ځکه ما انزل الیک من ربک و چې تا ته صارف څه درکړي دا ټول ورسوا. و ان لم تفعل او کچرتا دا کارونه کو یعنی کتا فرض کټول ارسونه رسولو رسې بټولو دانه چې سانه پاتې شنو خیر دی نه رسې به ارسو. نو کفر کتا دا کار داسې ونکو یا دې ټول پیغامونه نه رسول یا دې بعض نه رسول پټ دی وساتلو. نو فما بلغت رسالته نو دانه چې سر نمبر به کمی شي تا نه دی رسول پیغام د الله تعالی
تا ډېر سره تبلیغ بیان نه کړي، تا ډېر سره د الله پیغام رسول نه دی، یعنی مکمل تا حق بیان نه ادا کړي. ادي مطلب دا نه چې نبی علیہ السلام سپټ کړی دي یا سکمې کړی دي، دا به فرض محال کدا سی وشو. که فرض کتا و نکړو تاسو خبره پټم کړه، دا نه چې تا به یو خبره پټه کړي، بلکې تا د سره پیغمبر حق بنی ادا کړي. بخاری کې روایت ده د عائشہ رضی الله عنها شاګرد مسروق ابن الاجدع ډېر لوی تابعی دی. عائشہ رضی الله عنها خاص شاګردانو کې دی. مسروق وی ما ته عائشہ رضی الله عنها خپل استاد راته وی ثلاث من حدثك بهن، وی درې خبرې داسې دي چې چاره تداوي کنه نو فقط کذبا د دروغ وي. نو پادریو کې یو خبره دا وکړه چې چا ته درې خبرې وکړه منه وینا دا به دروغي. یو خبره دا وکړه من حدثك ان محمدن كتم شيئا، چې چاره تداوي چې نبی علیہ السلام یو خبره کوله خو لیکن وی نکړه پټه کړه. نو بس پوه شئ مما انزل علیه چې په نبی علیہ السلام کوم خبره الله نازلی کړی دي او پای کې هغه یو خبره پټه کړی را نو فقط کذبا د دروغ وي. وذکر چې والله یقول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، نبی علیہ السلام څنګه یو خبره پټو ساتي. نبی علیہ السلام چې دنیا نه ته چې کومې ذمہ داري نبی علیہ السلام ته ورکړل شي بالکل پورا کړی دي. ځکه قرآن چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام، ما تاسو لپاره دین مکمل کړی دی. نو که یو خبرم پاتې نو بیا ودا دین مکمل شوی نو. د حجۃ الوداع په موقع باندې یعنی د نبی علیہ السلام چې کوم اخرانی حج دی او د دین 90 دن بعد یا 80 دن بعد بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړی دی. په دا موقع نبی علیہ السلام سره 1,30,000 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د عرفات میدانو او نبی علیہ السلام سناشنا تاریخی خطبه ویلې ده. چې کله ټوله خطبه وي نه اخره کې نبی علیہ السلام صحابو ته وی چې وانتم تسالون عني او یا یو کې وانتم مسئولون عني، اے صحابو تاسو نو سبا قیامت کې زما باره کې تپوس کیږي. تاسو ته به وی چې آیا د پیغمبر تاسو ته زما پیغام در رسول او کنو در رسول، صرف زما په بیان به اکتفا نه، تاسو نو الله تعالی باقاعده اقرار اخلي. وانتم مسئولون عني، تاسو نو زما باره کې تپوس کیږي. نو تاسو به سوای نبی الله تعالی دربار کې آیا تاسو هم د نوح علیہ السلام د قوم په شانو چې موږ ته څوک نور راغی او موږ ته چا تبلیغ نه کوي، موږ ته چا خبر نه درارو نه خبرو، لکه د نوح علیہ السلام قوم د نوح علیہ السلام خلاف دي، موږ ته څوک نور راغلی. هغه غریب نه نیم سوا کاله بیان کړل او قوم موږ ته څوک نور راغلی چې موږ څوک لیدلیم نه دي. اگر چې بیا الله تعالی دا امت گواه کی د قوم خلاف او د نوح علیہ السلام په تایید کې، لیکن قوم خار څوک لو کنه ټیک ته نوح علیہ السلام به دروغجن نشي، لیکن قوم خپل خبرو خو دله استاسو نه بعد ما بارکیم تپوس کی تاسو به سوای. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چیرې درې خبره وکړي چې موږ به دا گواہی کو چې انک بلغت ونصحت وادیت، موږ به دا وایو چې انک بلغت الرسالة وادیت الامانه ونصحت الامه، موږ به دا اقرار کو چې یی تا د الله پیغام پورا هغه امت ته او قوم ته رسول دی، او موږ به دا اقرار کو چې تا ادیت الامانه، تاسو چې کوم امانت الله تعالی درکړو تا ادا کړی ری پورا، او ونصحت الامه او تا د امت خیر خواهی کړی را. کتا صرف یو پیر خبره کړې مستا ذمہ داری پوره شي، ولیکن تا په یو پیر نه کړې دا خبره بار کړې دا 100 پیری کړې دا. نو موږ دا اقرار کو چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم په شریک دا وایي. نو بیا ابو داؤد شریف کې دا روایت ده کتاب الحج کې، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوتا بر اسمان تکړه او روایت کې چې نبی علیہ السلام دا غوته د اسمان نه د سخت ازمکه تر واستوا او دا وی اللهم اشهد، وی اے الله ته په دې خبر باندې گواشه چې دا 1,30,000 صحابه کرام رضی الله عنهم د دې خبرې گواہی کی چې تا ما ته کومه ذمہ داری را کړې و هغه ما دي ته رسول دان اللهم اشهد اللهم اشهد. درې پیر نبی علیہ السلام دا وی
او بیا نبی علیہ السلام د امت په ذمه دا کار لګو چې فلیبلغ الشاهد الغائب، چې اوس کلمات او ارس ضرور رسولو نو اوس تاسو ذمہ داری شو، اوس تاسو به دا مخکې رسوي، نو تاسو شاهدین یې او غایبین څوک دي چې دی وخت کې دلته نشته دنیا کې نور ځایونو کې دي، یا غایبین هغه چې کوم وروسته زمانه کې برازي به نو قیامت پورې سلسله د انسانانو خو به چلیږي، نو چې تاسو دا ما دا پیغام تاسو مخکې ورسوئ نو دای په ذمه باندې به دا شین، بیا به هغې مخکې به رسین، بیا به یې مخکې رسی به نو دا به تر قیامت پورې دا دین سلسله به قایمه روانه به وي. د دې وجې نه دا 1,30,000 صحابه کرام رضی الله عنهم چې نبی علیہ السلام سره د عرفات میدان کې حج په موقع باندې اوس دې وخت کې چې جزیرة العرب کې وګوري دننه په حجاز مقدس کې د صحابه کرام قبرونه چې ټول راجمع کې نو صرف 12,000 دي، صحابه 1,30,000 دي دا وخت کې، او چې اوس دی وخت کې قبرونه وګورئ ټول 12,000 دي، نو دا باقی څه شو؟ هغه چې نبی علیہ السلام د دې په ذمه باندې ولوي تاسو به دا مخکې رسوئ، نو بس صحابه د خوارشو غیر چاپیرو، نو څوک هغه کاشغر ته راغی چین ته، او څوک افغانستان ته کابل ته راغی، څوک هغه پېښور ته اصحاب بابا دا صحابه دي او یا صحابه دلته راغلي دي، او څوک هغه په سند کې په ګوټ کېږي دي هلته 15 صحابه چې کوي دفن دي، او څوک هغه ملیشیا انډونیشیا ته افریقا ځنګلاتو ته هلته تللي دي، دنیا کې مکمل بیا خواره شوي دي او د الله پیغام یې چې کوم دین رسول دی. نو بلغ ما انزل الیک، نبی علیہ السلام پورا پیغام د الله تعالی رسول دی، دې کې څه کمی کوتاهی نه کړی. دا عائشہ رضی الله عنها دا خبر ولې وکړه دنیا کې یو فرقه دی وخت کې داسم ده چې هغه وی چې نبی علیہ السلام یو خبره کوله لیکن وی نه کړه. نبی علیہ السلام چې اصل کې یو بیمارو مرض الوفات کې نو نبی علیہ السلام لکه روړې کاغذ او قلم چې لیکل د لوکما بیا عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام تکلیف کړو بیمار دي تکلیف ولا مور کوي نه نبی علیہ السلام وی خو لیکن چاوي روړې چاوي مروړې بیا نبی علیہ السلام دي چې کله اختلاف شروع کو خپلو کې نبی رسول الله کا بارش ته مخه کې شور مکوي مریض په شور باندې خفقيږي او غصه کیږي. د دین درې ورځې بعدم نبی علیہ السلام ژوند دیو نو دغه موقع باندې چې نبی رسول چې لیکل د لکوما د دینه بعد خلکو سوي چې نبی علیہ السلام د علی رضی الله عنه بارک لیکل کولو چې زمانه بعد هغه خلیفہ او زمانه بعد هغه چې کمنو د سلطنت ذمہ داری باغ سره وي. نه لکه دا خبره تاسو چاوي چې نبی علیہ السلام د علی رضی الله بارک لیکل کولو کې دې چې نبی علیہ السلام د بلچانوم لیکو او بلدا چې درې ورځې نبی علیہ السلام بیا ژوند دی مو خبرې تریم کړي نصیحتونه نور کړي دي نو کدا خبره دونه اهمه وینو نبی علیہ السلام به خامه به دا خبرونه چوری کم دله ناغي خامه دا خبر دې طرف ترا وستا چې دا نبی علیہ السلام د علی رضی الله بارک لیکل کو لیکن چاپری نه خو لیکلو تا او لهدا د حق د علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د وفات نه پسو لیکن ابو بکر صدیق رضی الله خلافت واغستو بیا عمر واغستو بیا عثمان رضی الله عنه واغستو. مونږ وایو علی رضی الله عنه په خپل سلور کال بیا خلیفہ پاتې شوی دی. په دې سلور کال کې علی رحمه چې ته یو پیر ویری دي چې مړه خلافت حق هو زماو خو دې نور نه په زور باندې واغستو بلکې علی رضی الله عنه د دې ور سر باقاعده شانه بشانه ولاړو او بکر صدیق رحمه صلی الله پلاس باندې ولاړو عمر رضی الله سره ولاړو عثمان رضی الله عنه تر سر باقاعده ولاړو نو مدعی سست او گوا چستو علی رضی الله په خپل چته نیوي چې غني زما حق هو دیره ناغسته دي نو دا خامها چې کنه شیطان په خبرو کې راغلي دي ځکه عائشہ رضی الله عنها وی چې څوک دا خبره کی چې نبی علیہ السلام د الله ذمہ داری پټه کړی دا وینه منی دي دروغ په الله په نبی علیہ السلام باندې وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ او کچرتا دا کارو نکلو فما بلغت رسالته فاستاون رسول پیغام د الله تعالی ان حق دی ادا نکو والله یعصمک او حق چې بیانینو همها سو بتا ته کنزلی کی سو بستا ضرر او نقصان بتا ته در رسی والله یعصمک الله تعالی بچ کوي تعالی را ساتي وتعالی را من الناس خلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين باقی هدایت قبل د الله تعالی ذمہ داری دا چله چاله ورکی او چاله نور کی استا په ذمہ دي بهشک الله تعالی چې دې
هدایت نه کوي قوم کافرانو ته چې کوم کافر قوم دي ته بیا الله تعالی هدایت نکي نو کی کافرانو ته هدایت کړی دی او چې کوم زدي دي کوم عنادي دي نه ته الله تعالی نکي او چې کوم زدي او عنادي نه دي ته الله تعالی بیا هدایت کړی دی اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اور سواتول هغه چې نازل کړی شي تا طرف ته ستا د رب د طرف نه او کچری تا دا ونکړو پس تا ونه رسو پیغام د الله تعالی او الله تعالی بچ کوي تا نه د خلقونه بشک الله تعالی چې د هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل يا أهل الكتاب ويا عليه الصلاة والسلام اے اہل کتابو لستم نیتاسو علا شیئن پسسیز باندی حتی تقیم التوراہ تردی چتاسو قائم کے تورات شریف لرا والانجیل و انجیل شریف لرا وما انزل الیکم او حاسو چنازل کلیشوری تاسو طرفتا من ربکم دستاسو رب د طرفنا وَلَيَزِيدَنَّ او خامها زیاتوی با کثیرا ډیرو لرا منهم ددینا ما انزل الیکا حاسو چې نازل کړي شوی تا طرف ته من ربک استا د رب د طرفنا طغیانا سرکشی لرا وکفرا او کفر لرا فلا تأس پس افسوس مکوا علی القوم الكافرین فقوم کافرانو باندی ان الذین آمنوا بیشکها کسانو چیمانی روڑ دے والذین هادو او ها کسان چی یهودیان دی والصابئون او اغا خلق چی بیدین دی والنصارى او عیسایان دی من آمن باللہ چا چی ایمان روڑو پا اللہ تعالی والیوم الآخر او پروزی رستنے باندے وعمل صالحا او عمل یو کو نیک فلا خوف علیہم پس نبی سیرا پا دی باندے ولا هم یحزنون او نبدی غم جن کیگی پا دی محکی آیت مبارکہ کے پیغمبر علیہ السلام تا حکم شو چې تبلیغ کوا د الله پیغامونه خلکو ته ورسوه او د چا پروا مه ساته او د چا نه یره مه ساته الله به ستا حفاظت کی اوس په دې آیت مبارکه کې طریقې تبلیغ نبی علیہ السلام ته ښیي چې تبلیغ به څنګه کوې په کومه طریقې سره به کوې نو نبی علیہ السلام ته خطاب دی چې ته د یهودو ته ووایه نصاراو ته ووایه چې تاسو تر اوسه پورې په څه باندې وایي باندې خو وایي خو چې نبی علیہ السلام راغی نو ستاسو دا دینونه منسوخ شو اوس په تورات باندې او په انجیل باندې عمل کافی نه دی اوس به تاسو عمل کوئ په آخرني کتاب قرآن کریم باندې نو الهی به تاسو په معتبر دین باندې شئ که تاسو قرآن کریم نه منئ اوس هم وایي چې موږ په تورات باندې عمل دی او په انجیل باندې نو دا دینونه اوس الله ته نه دي قبولو دا دینونه په یو زمانه کې الله ته قبولو خو چې کله دې وختو چې کله دې ټیم ختم شو نو اوس دا دین پاتې نشو دا منسوخ شو او په منسوخ دین باندې عمل جایز نه دی نو آخرانی دین او آخرانی کتاب او آخرانی شریعت هغه دین محمدی دی او قرآن کریم دی او شریعت محمدی دی شریعت محمدی باندې عمل وکړئ نو تاسو په معتبر دین باندې شئ او کني تاسو سم لا هغه زړو خبرو کې پرادې دا دین الله ته نه قبولو
د دې آیت نه دا معلومه شوه چې هر یو دین هم الله ته نه دی خوښ، ورنه په دنیا کې هو هر انسان د په یو دین باندې اما په دنیا کې داسې یو انسان نشته چې هغه بې دینه وي. یو دین خو د هغه خامخا وي، یا په حق دی یا نا حق دی، لیکن دین یې دی. د شیطان دین هم یو دین شته دی، دغه دان یو خپل مذهب دی، یو خپل خواهش دی. نو هر یو دین معتبر دین نه دی. دین هغه معتبر دی چې کوم الله ورته وایي. ځکه دین مقصد دا دی چې انسان الله راضي کړي، او الله تعالی راضي کېږي په دین اسلام باندې. نو دین اسلام قبول کړي، الله به ستاسو نه خوشحاله شي او راضي به شي. او دویم آیت مبارکه کې یو قانون بیاني چې نه په یهودیت باندې کېږي، نه په نصرانیت باندې کېږي، او نه په بل یو دین باندې کېږي. صرف مسلمان نه دی تر څو چې په الله باندې مکمل ایمان نه دی او په آخرت باندې ایمان نه دی. ان تش په نوم باندې اسلام هم کافي نه دی. که یو سړی د ما نوم د اسلامي دی او زما بس نوم زه په اسلام باندې یم لیکن په اسلام باندې عمل نه کوي، دم نه رہی، هغه سړی کامیاب دی چې پوره ایمان او ایمان صحیح راوړي او په آخرت باندې ایمان او نیک عمل کوي، نو هغه کامیاب دی. ورنه څنګه چې یهودیت او نصرانیت او د نوم ادیان دي، دا نه که یو مسلمان صرف وي بس په نوم باندې مسلمان یم دا کافي ده، نو دا دام کافي نه ده. کامل ایمان او کامل اسلام کې به داخلېږي نو الله به کامیابېږي. د آیتونو کې دا یو واضح پیغام هم دی. بعد خلک وي زما والد صاحب داسې او زما نیکه داسې او زما خاندان داسې او زه پلانکي په اولاد کې ما ټیک تا خلک به لوی لوی هستې به تیرې شوي، د چا به پلار لوی هستې وي، د چا به نیکه لوی هستې وي، د چا به خاندان اوچت خاندان به وي. خو ګورې په دې باندې اکتفا نه ده، د هر انسان خپل نیک عمل به انسان دپاره د نجات ذریعه ګرځي. یعنی انسان به د خپل خاندان د وجې نه، د خپل نسب د وجې نه، او د والد صاحب د وجې نه او د نیکه د وجې نه خلاصي به نه کېږي. خلاصي به د هر انسان په خپل ایمان باندې او په خپلو نیک اعمالو باندې به کېږي. ځکه په قبر کې د هر انسان نه دا سوال کېږي چې ستا رب څوک دی؟ دا وطني ستا د پلار رب څوک او ستا د نیکه رب څوک او ستا د قبیلې او ستا د خاندان رب څوک او دا نه ستا به ذات خود رب څوک. نو هلته د هر انسان د باره کې تپوس کېږي ستا رب څوک دی او ستا دین کم دینو او ستا پیغمبر څوک. نو لہذا یو انسان دی په دنیا کې په دې وهم کې او په دې خیال کې نه ګرځي لکه څنګه چې یهودیان په دې وهم کې زمونږ د انبیاء کرامو اولاد یو، مونږ د الله محبوب یو. نو ټیک ته وایې که نه، نو تاسو په خپل عمل څنګه دی؟ په کار خو دی چې ستاسو عمل هم د خپلو پلار او د نیکو او د پیغمبرانو په شانتې نو کامیاب بشي. یا تر قیامته پورې دا ټوک اعلان دی چې انسان بدانوي چې د پلانکي سجاده نشینی ما زکه دی نشینی ما او زر پلانکي په درگاه او په مصلی ناست ما ستا مشران لوی خلکو تداعی په نقش قدم باندې روان شه نو کامیاب بشي. قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې تبلیغ د نبی علیہ السلام ته چې خلکو ته تبلیغ څنګه کوي، نه يهود او نصارا ته دا وایا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو. د آیت مبارکه په دې مکه نازل شو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی يهود را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او نبی علیہ السلام ته چې الست تقر ان التوراۃ حق، تر دې خبره اقرار نه کوي چې تورات یو حق کتابو. نو نبی علیہ السلام بالکل زه دې خبره اقرار کوم چې تورات په خپل زمانه کې یو حق پیغمبر او حق کتابو، په یو نبی موسی علیہ السلام باندې نازل شوی کتاب دی نو حق کتابو. نو یهود ودی چې کړه دا حق کتابو نو فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. یهود چې بس ټیک ته زمونږ په تورات باندې ایمان دی او د تورات نه علاوه په بل کتاب زمونږ ایمان نه دی. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو چې ستاسو په تورات باندې ایمان کم نه، که ستاسو په تورات باندې ایمان نه، په تورات شریف کې د نبی علیہ السلام ذکر شته، نو راشه د تورات مطابق عملو کې په نبی علیہ السلام ایمان نه وړي کنه. او یا د آیت مطلب دا دی چې تورات معتبر کتابو خو په خپل زمانه کې چې څو پر دې خپل ټیم وو د عیسی علیہ السلام پر راتلو باندې او د انجیل شریف پر راتلو تورات شریف منسوخ شو. نو اوس بیا تورات انجیل شریفو چې کله نبی علیہ السلام راغی او کله قرآن کریم نازل شو بیا انجیل شریف هم منسوخ شو.
دا کتابونه ابدي نه وو، دا تر یو ټیمه پورې وو. هغه ټیم د دې ختم شو، نو دا اوس ګویا کې دا منسوخ ادیان دي. نو په منسوخ ادیانو باندې عمل نشي کولی، په منسوخ حکم باندې عمل نشي کولی. دمو په قرآن کې دا قانون دی، دمو په دین کې دا قانون دی چې په دې دین کې کوم یو حکم منسوخ شي په باندې اوس عمل نشي کولی. صحابه کرام رضی الله عنهم او نبی علیہ السلام ولس میاشتې بیت المقدس طرف ته مخ کړی او مونږ کړی دی. دینا قرآن دی گواہی کی، حدیثوں کې دا خبر ذکر دی. اوس یو سړی زم په دې حدیث باندې عمل کوم، زم بیت الله شریف په ځای باندې بیت المقدس طرف ته محکوم دامون دې سره نه کیږي. حالانکه دې په آیت باندې عمل کوم، دې په حدیث باندې عمل کوم. نو دا اوس حدیث باندې عمل نه، دا ستا په خواهش باندې عمل نه. ځکه خبر منسوخ شوی دا د یو زمانه کې و. د زمون په دین کې دا قانون دی چې کوم حکم منسوخ شي په عمل نه کېبا، په منسوخ خبر باندې عمل نشي کولای. دا په تورات او انجیل منسوخ شوی دي. یا اهل الكتاب، یا اهل کتابو، لستم علی شیء، نه تاسو پس سیز باندې، تاسو په هیڅ یو سیز باندې نه یې. دلته کې شیء نه مراد من امور الكتاب، تاسو په تورات او سره عمل نشته دی. یا علی شیء من التدین والتقوى، تاسو کې تقوا او دینداری نشته دی. تاسو صرف د نوم اهل کتاب پاتې شوی یې، خو تاسو کې د کتاب څخه اثر نشته، څه عمل هم نشته. تدین دینداري ته وایي، په تاسو کې دینداری نشته او په تاسو کې تقوا نشته دی. او دارنګ یا علی شیء علی دین یعتد به، تاسو دین سم معتبر دین نه دی اوس دی وخت کې، یو زمانه کې و لیکن دی وخت کې نه دی. حتی تقیم التورات، تا دې چې تاسو قائم کې تورات شریف لرا. تقیمو معنا ادرولو، کتاب دا تورات شریف ادروي. نو دانه چې تورات شریف یو کتاب دی نه ادروي په بزمکه باندې، مراد تورات احکامات دي. نو د تورات احکامات تاسو ادروي نه عمل کې راولي. تر څو چې انجیل شریف لا نور راغلي هغه وخت کې، او یادا چې تورات کې دی وخت کې کوم خبرې منسوخ شوی نه ری پاتې دي. ذکر تورات ټولې خبرې نه منسوخ، بعضې خبرې پکې شته دی. نو پای باندې عمل وکړئ، او چې پای تاسو عمل کوئ نو خامخا بیا په نبی علیہ السلام به ایمان راوړئ، ځکه د نبی علیہ السلام ذکر پکې شته. والانجیل، او انجیل شریفو تاسو قائم کې او دروي انجیل شریف لرا. او د انجیل شریف نه مراد دا چې څو پورې قرآن نو راغلی، او یا دا چې په انجیل کې اوس کومې خبرې منسوخ شوي نه دي او پاتې دي، پای باندې عمل وکړئ. وما انزل الیکم، او په هغه څه چې نازل کړی شوي تاسو طرف ته. ګوره د زبور شریف نوم یې وانغستو، ځکه زبور شریف یو ضمني کتاب و، یعنې هغې کې احکامات نه و، د وعظ او د نصیحت خبرې وې، د آخرت او ترغیب او د دنیا بې رغبتي وه پکې. نو ځکه یې زبور شریف یاد نه کوم. او دا دوه کتابونه بنیادي و، په دې کې احکامات و. وما انزل الیکم من ربکم مراد نه قرآن کریم دی. ګوره قرآن کریم دا نه وی چې حتی تقیم التورات والانجیل والفرقان یا والقرآن. دا وما انزل الیکم پځې مختصر والفرقان یا القرآنم کافی و چې تاسو قائم کې تورات لره او انجیل لره او قرآن کریم لره. ګوره قرآن کریم انداز بدل کو، د فرقان او د قرآن پځې وما انزل الیکم وی. دې مطلب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سم ورکړی شوي دي، کا قرآن کریم دی او کا حدیث مبارکه ری کوم علوم دی ټولو نا قائم کې نه پای ما عمل وکړي. او بل دا چې ما انزل الیکم کې بل طرف ته اشاره ده چې دا قرآن کریم ګور صرف د عربو کتاب نه دی، او دا وایي چې دا خو د بنی اسماعیل دی. نبی علیہ السلام په بنی اسماعیل کې راغله دی. د دینه د قومیت او د مذهب او د قومیت او د نسل مسله ته ما جوړوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا د تمام انسانیت او تر قیامت پورې نبی دی. وما انزل الیکم یوی، او تاسو ته نازل کړی شوی دی. قرآن هو نازلیږي پیغمبر باندې، خو لیکن مخاطب هر انسانی. قرآن کریم صرف پیغمبر د پاره نه راغلی، هر انسان د پاره راغلی دی. ځکه ما انزل الیکم وی دیونه چې ما انزل علی محمد او یا علی النبی نوې تاسو ته نازل شوی دی. قرآن کریم ټول انسانانو ته را لېږلی شوی دی.
وما انزل الیکم او په هغه څه چې نازل کړی شوي تاسو طرف ته من ربکم د ستاسو رب د طرف نه. قرآن کریم د الله طرف نه دی، الله تعالی طرف نه دی، څنګه چې تورات او انجیل د الله تعالی طرف نه دی. وليزيدن كثيرا منهم، لیکن آج کی تسلی د نبی علیہ السلام ته چې په دې کې ډېر کم خلک ایمان نه وړي، اکثریت به انکار کی او سرکشی به کی او بغاوت به کی، بلکې قرآن چې څونه نازلیږي ردی بغاوت او کفر به سوا کیږي، ردی حسد به سوا کیږي، بغض به سوا کیږي، دشمنی به سوا کیږي. نو دا تسلی د نبی علیہ السلام ته. قرآن خو سراسر د هدایت کتاب دی، ولیکن د دې په زړونو کې حسد دی، کینه ده، د دې هغه حسد او کینه نورم سوا کیږي، نو کفر او سرکشی نور هم سوا کیږي با. وليزيدن همها زیاتوي با کثیرا ډیرو لرا منهم د دینا ما انزل الیک ها سوچ نازل کړي شی تا طرف ته مر ربک استاد رب د طرفنا. د قران کریم دا نازلې دل چری دا به د دې کفر او سرکشی به سوا کی، کف طغیانا سرکشی لرا، طغا د حد نه تجاوز کولو توي، طغیان ډیر زیات د حد نه تجاوز کولو، وکفرن او انکار لرا او کفر لرا. چې کلم دی انکار کی او بار بار انکار کی نو کفر سوا کیږي. د کفرم بیا درجات دي، د ایمانم درجات دي، د منافقتم درجات دي. باب کفر دون کفر او باب نفاق دون نفاق او باب ایمان دون ایمان. امام بخاری رحمت الله علیه ناشنا سړی دی، ناشنا عنوانات په خپل کتاب کې راوړي دي. وی د کفر د لاندې کفر شته او د کفر د پاسم کفر شته، د منافقت د پاسه منافقت شته، درجات دي پکې. د ایمان د پاسه ایمان شته دی، څنګه چې ایمان ټول په یو درجه کې نه دی، کفر هم په یو درجه کې نه دی، منافقت هم په یو درجه کې نه دی، دغه درجات شته او کمی به شته دی. یو نفس کفر دی، بیا په کفر کې مخ کې رواني د ترقی پکې کوي، نو د کفر اعلی درجه ته ورسېږي. لکه د اعلی درجه باندې شیطان او ابلیس ته، د کفر په اعلی درجه باندې ابلیس ته. بیا څوک ابلیس ته نږدې دي، څوک د انخکتري، څوک د انمخکتري درجات دي، څوک 100/100 اخلي او څوک 100/99 دي، داسې روان دي. او دا د ایمان هم درجات دي. اعلی درجه د ایمان د پیغمبر علیه السلام وی، یا چې څوک دغه زیات تابعداري کوي اته نږدې هغه په نور موچتی. بیا ندارنګ د منافقت هم درجات شو، د کفر هم درجات شو، د دې سرکشی او کفر نورم سیوا کیږي. فلا تأسا تپس غم جن کیگا، پس تا افسوس مکوا، حسرت مکوا، غم جن کیگا ما علی القوم الکافرینو. دا نبی علیہ السلام په خپل امت باندې ډیر خفه کېده چې دا ولې روان دي کفر طرف ته، ولې روان دي جهنم ته، به مغم جن کېږه او مخه پکېږه. فلا تاسو پس افسوس مکوه، غم جن کېږه ما علی القوم الکافرین، په قوم کافرانو باندې انکار کوونکو باندې، ځکه ستاسو کمی نشته، تا خپل تبلیغ پوره کو، حق دی ادا کو، دا دې کمی دی. ان الذين امنوا بشکها کسان چې ایمان وروړي دي، کسان چې ایمان وروړي به السنتهم بوترو باسو، ایمان وروړي په جبو باندې، یعنی مؤمنان دی په دې امت کې خدا ایمان صرف په خله باندې او په جبه باندې لري. نو ان الذين امنوا بالسنتهم، بشکها کسان چې ایمان وروړي صرف په خله باندې، خو ایمان لرل تنه کوس شوی صرف په خله باندې ویل دي. والذین آمنو، او ها کسان چې يهوديان دي، ها د منه واپس کېدو توي، رجوع کول او توبه وباسلو. دی يهوديان د سخیده بندګۍ نه توبه وباسلو، دغه ته يهوديان وي. یا دا يهودا اصل کې يهوزاو، زال و نازال بیا دال سره بدل شو، نو يهودا ته جوړ شو، دي مشنم يهوداري. والذین هادو، او ها کسان چې يهوديان دي، نو تش په يهودیت باندې نه کیږي، يهودیت باندې نه بلکې دا ایمان برول پکار په دې باندې ونجات دي. والصابئون، صابئون جمع د صابئ دا صابئ او بيدینا انسان ته صابئ وي چې دا غاړو دین نشته دی، یا دا د دین مرغوبه ده او مرکب دی، یعنی بلا شي خبري راجمه کړی دي،
صد یهودیت نه، صد نصرانیت نه، صد دین ملت ابراهیمی نه، صد نوح علیہ السلام د دین نه ځان له یو ښکلی مرغن او ملون دین جوړ کړی د خپل منشا مطابق، دا بی دین شنو. او یا سابعون دا هغه خلکو چې دی بنیاد د دې د نوح علیہ السلام دینو، او بیا به کې دی خپل بلا خبرې جمع کړي نو سابع وتوي. او یا د ابراهیم علیه السلام د ملت خلکو خو دین بیا غیر شوي وو، بنیاد هغه بیا وروسته بدل شو. روح المانی لیکي چې دا د یهودیانو وته یو شاخ دی، بنیاد یهودیان دي، او دی پای کې بیا بل طرف ته لاړو نو سابعون وته ویل کېږي. دا د سبا نه دی، او سبا معنا د یو دین نه بل دین ته اوړېدو ته وایي. لکه څنګه چې مکی والو با نبی علیہ السلام بارک او د صحابه بارک دا سابق دی، یعنی دی د پلار نیکه دین پرې هره او نوې دین اختیار کړی ته سابق وي. او یا دا د سبا نه دی، سبا معنا مایل کېدلو، نو دین د حق نه مایل شي دی باطل طرف ته. لکه دی معصوم ته صبی وي، نو معصوم ته صبی زکوي چې دی ارته مور پسې رواني، مور ته مایل وي، ځکه ته معصوم ته صبی وي. نو الصابئون او بيدین خلقو د دې باره کې بلاشي اقوال دي. څوک دا ستاره پرستو د ستورو بندگی به کولا، څوک سوي. بهرحال والنصارى او عیسایانو جمع د نصران دا، چې کوم عیسایان دي نو تش په نصرانیت نه کیږي، تش په يهودیت نه کیږي، بلکې من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړو د دینه په صدق دل سره او د زړه نه، من آمن منهم بوتروباسو، من آمن منهم قلبا، چا چې ردینه ایمان راوړو د زړه نه صرف په خله باندې کافر نه، او والیوم الاخر پر ورځ رستنه باندې. نو ایمان بالله او ایمان بالآخرت کې ټول ایمانیات رالو، چې په الله دی ایمان دی، الله تعالی په توحید باندې، الله په صفاتو باندې، بیا په فرشتو باندې ایمان ساتي، ځکه الله وی چې فرشتي شته، په پیغمبرانو باندې بیا ایمان ساتي، په کتابونو باندې بیا ساتي، په تقدیر باندې هم ایمان ساتي. والیوم الاخر، یوم الاخر اخیرانه ورځ ته ورستانه ورځ د دنیا، اخیرانه ورځ د قیامت ورځ ده. والیوم الاخر نه مراد اخیرانه ورځ چې مراد نه د قیامت ورځ ده. دې منځ کې تمام ایمانیات رالو، چې چا په دې ټولو خبرو باندې ایمان نوړو او بیا وعمل صالحا او عمل یو کو نیکو. نو نیک عمل نه مراد په دغه وخت کې چې کوم شریعت پای باندې عمل وکړو. نو لہذا کبه نوم يهودي دی او که نصراني دی او که صابئ دی او که مسلمان دی، ولیکن په الله تعالی باندې ایمان دی او په آخرت باندې ایمان دی او په شریعت باندې عمل دی، بیا نوم که ارث دی نو باندې کامیاب دی. او که په الله باندې ایمان نشتا او یا نیک عمل نشتا او نوم یې دا دومره غټه هره چې په یو صفه نه راځي، بلاشي الکعبات او بلاشي خبرې، نو په دې نه کیږي بیا. فلا خوف علیهم، پس نی وی سیر په دی باندې د خوف تعلق مستقبل سری، د آینده غم او فکر بوسنی چې د مرګ پټین کې بس کیږي، په قبر کې بس کیږي، د قیامت پر بس کیږي، په حشر میدان کې او په میزان او په پولیس صراط باندې بس کیږي. اس غم او اس فکر بنکه. ولا هم يحزنون، او نه بدی غم جنوي دنیا پسې بم خپنی چې دنیا کې رانه دا پاتې شو، خوشاله ژوند به ته ملاويږي، خو چې ایمان او نیک اعمال کی. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے اهل کتابو، نه تاسو په یو معتبر دین باندې تدې چې تاسو قائم کې تورات شریف انجیل شریف لرا، او ها سوچ نازل کړی شي تاسو طرف ته رب د طرفنا، او همها زیاتې وړي لرا دینا، هغه سوچ نازل کړی شي تاسو طرف ته ستاسو رب د طرفنا سرکشي لرا، کفر لرا، پس تمام جن کېږي په قوم کافرانو باندې. بشک ها کسانو چې ایمان وروړي دی، وا کسان چې يهوديان دي او بي دین دي او عیسایان دي، چا چې ایمان وروړو په الله تعالی باندې فرض رستنه باندې عمل یو کو نیکو، پس نبی سیرا پدی باندې نه بدی غمجن کیږي.